مخکې خو زه د اسماعیل چې دی د شکریا ادا کوم چې دا خپل قیمتي وخت وباسو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په رب ذوالجلال چې بخښونکی مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ هغه خپرونې چې په کومې کې د الله رضا لپاره چنده کېږي، یعنې جومات او مدرسې یادوم. مدرسې او جوماتونه داسې دي چې په دې کې د ماشومانو چې کوم دی هغه تربیت کېږي. داسې عالمان مفتیان صاحبان چې کوم دي هغه د ماشومانو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. او زه اوس په بیړ په خپل کلي په بیړ مدرسه کې ولاړ یم او دا موږ کار دی په خاطر موږ رالو او دې مدرسې کې لږه نیمګړتیا ده او هغه بس موږ تاسو سره شریکه کړو. او دې سره کې بس موږ سره محترم قاري صاحب ولاړ دی او قاري صاحب د ټول نه مخکې تاسو دا تپوس کوم چې دا مدرسه کله جوړه شوې ده او په دې څومره کنسټرکشن وشو او شی دی او په دې نور څومره خرچه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه د اسماعیل چې دی د شکریا ادا کوم چې دا خپل قیمتي وخت وباسو راغی نو دلته یې زمونږ څه تپوس وکړو. الله پاک دې د ده په عمر کې یا د ده په علم کې یا د ده په کاروبار کې برکت واچوي. زمونږ دا مدرسه خو تقریبا 96 کې تقریبا 1996 کې د دې موږ بنیاد ایښی و. د هغې نه وروستو تقریبا موږ دا زوړ تعمیر دی. تاسو دا دیوالونه یې نه یو، دا دیوالونه تاسو یې نه غټ غټ دیوالونه دي. دا دیوالونه دي، دا دغه تلن پخواني دیوالونه دي. نو دا تعمیر موږ کړی و. دا د دې د انګړ چې دی دا چاردیواري دا موږ نه وه کړې. دا تقریبا یو 5-6 میاشتې کېږي د دې موږ دا دغه وکړو. لږ ونې د ځای مسله هم وه نو تقریبا هغه ځای مسله وشوه. لږ ونې ځای موږ له پکارو چا چې راکړلی الله پاک دې له جزای خیر ورکړي. دا جو دقه ځای پکارېږي، دا ژوندی ځای دی یو قسم له د علم اداره ده. او دا مدرسه چې ده دا د وفاق سره ده. ما دا په 2007 کې تقریبا د وفاق سره الحاق کړله. د هغې نه علاوه رجسټریشن مې هم کړلی د دې مدرسې. نو الحمدلله واړه به ډېر لرې لرې تله لکه د وفاق امتحان دپاره. نو تقریبا کابرګام مدرسې ته به تله، مارتونګ ته به تله، لرې به تله. نو الحمدلله ما دا کوشش وکړو چې د وفاق د امتحان دپاره الحمدلله زمونږ دا مدرسه چې دا سینټر ده. اوس د بره تور غر ته وایي زمونږ که نه، د دل نه بره تور غرو ته وایي. د هغه ځای نه واړه هم راځي، د ګډو ګړۍ نه به هم مخکې واړه راتله. او خو د ممتحنه پورې خبره ده چې کوم ځای ته واړه راوغواړي. نو الحمدلله دې مدرسه کې د وفاق دا یو قسم له سینټر هم دی، سینټر هم جوړېږي. د ډېر کالونه 3 کالونه دا سینټر شوی ده که نه یو قسم له. نو الحمدلله دې کې خو جو کال په کال دا 5-6 لکه واړه د حفظ سره هم د فراغت لکه فارغه کېږي. په ناظره منې الحمدلله په سوونو منې دې نه فارغه شي دي یا فارغه کېږي. زموږ سره الحمدلله تقریبا 1.5 نه زیات تعداد دی په دې مدرسه کې. په دې کې بیا تقریبا 80 او 90 نه زیاتې جنکۍ دي. هغو پکې هم الحمدلله بعضې پکې حفظ هم کوي. ناظره هم وایي چې څومره د هغو لکه وخت ورته وي جو هغومره وخت تېروي دلته. د هغې سره سره لکه د طالبانو د هلکانو خبره ده. نو الحمدلله ما تاسو ته خبره وکړه چې زمونږ دلته د حفظ د ناظرې او د نور د تربیت دغه زمونږ هم نصاب شته که نه. نو الحمدلله په ښه د غټ د جید لکه قاریانو اوس زمونږ سره قاري عاقل صاحب دی، دا مدرس دی. دلته بل یو استاد دی، دې وخت کې هغه زمونږ نه تللی خو بل استاد هم به راشي انشاءالله تعالی. نو زه خو جو دا مدرسې دا د جو کوم ضروریات دي هغه پوره کومه. لکه اوس د استادانو الله یې پوره کوي، د عوامو په تعاون باندې دا ټول کار کېږي. لکه څنګه چې تا خبره وکړه که نه، لکه اوس تعمیراتي کار دی دا موږ 5-6 میاشتې کېږي د دې تعمیر دا کار شروع کړلی او تقریبا تاسو ته ښکارېږي لکه دا پورې کمره شوه ده که نه، دا پورې کمره ده تقریبا، دا تقریبا غټه کمره ده. نو موږ سره د تعمیر ډېر زیات ضرورت دی، لکه ډېر زیات ضرورت دی. نو چونکې دا غریبه علاقه ده، پاسمانده علاقه ده اور بالکل لکه کمزورې علاقه ده په مالي لحاظ سره. نو د هغې د وجې الحمدلله تعمیر ته موږ کار ویو، خو لکه موږ ته تعمیر ضرورت دی، خو موږ تعلیم ته خاص کار ویلي موږ ته. لکه د دې بنیاد خو ډېر مخکنی دی، خو لکه موږ سره داسې یو فنډ یي نه. د عوامو الحمدلله موږ سره تعاون چې کلیواله هم کوي
زه چې ته چکر مکر ولګوم چېرته که نه نو الحمدلله که داسې یو دغه راشي خو هغې کې د استادانو تنخوا مسله د مدرسې نور مخرجات دي که نه نو هغې سره سره لکه دومره لږ ونې چې ته فنډ به جمع شوی خو اوس موږ سره د مدرسې فنډ خلاص شوی دی نو تقریبا زموږ دا کار پاتې دی دروازې پاتې دي او تقریبا دلته لیټرینونو دا دغه دی هغې کې کار پاتې دی دغه شانتې موږ اودسخانې به جوړو د هغې کار ټول پاتې دی نو تقریبا دې کې زموږ نه تقریبا 8 لک روپۍ خو به دې کې ولګېدې نور فنډ موږ سره شته نه نو لکه دعا به کوو د مخیرو حضرات چې کوم موږ سره تعاون کوي نو د هغو دپاره موږ خصوصا په طالبانو باندې دعا کوو انشاءالله تعالی چې څوک خپل نمبر شریک نواز نو نمبر خو زما د 0346 81 44 787 دا زما نمبر دی په دې باندې الحمدلله جو زما هغه دغه هم دی که نه اکاونټ دی نو که څوک تعاون کوي موږ سره نو انشاءالله تعالی دا مدرسه د بورډ به تاسو وینئ د به دغه کړی نو په دې باندې انشاءالله مدرسه د وفاق سره هم ده او ریشر هم ده الحمدلله دا خو جو بیل دی شانګله کې موږ بیل کلی دی تقریبا پورې مخامخ کوټلی ده دې وخت کې دا بڼونه ولاړ دي خو داسې یو ښکارېږي نه لکه که نه دا پورې مخامخ کوټلی ښکارېږي لکه خو دې به دا ونې ولاړې دي په د هغې د وجې هغه ونې د وجې هغه نه ښکارېږي نو تاسو به پورته داسې ګورئ دا پورې مخامخ لکه دا ګیټ دی د مدرسې په مخامخ پورې دا جدبه هیډ کوارټر لکه تاسو ته ښکارېږي که نه نو دا زمونږ مخامخ دغه ده دلته کته ګودر دی که نه لکه ګودر د بیړۍ زمونږ چې ګودرو ته وایي نو لکه بیړۍ پکې پورې راپورې کېږي لکه په سیند کې که نه نو دا بالکل سیند په غاړه دا مدرسه ده نو دعا کوئ الله پاک دې آسان کړي قاري صاحب د محترم قاري صاحب د خبرې تاسو واورېدې په دې مدرسه چې کوم دي تاسو भरपूर تعاون وکړئ او د بلې مرکې پرې اجازه غواړو د الله په